مونږ یاره هغه مخبرې والا هم ماپ نه کړه یار ادیرې والا دا ویډیو تاسو وګورئ. سلام علیکم یا علم کبور. وعلیکم السلام عبدالشکور. نو لکه نور زمونږ د مذاق د پاره سیزونه نو یاره چې دا سیزونه مونږ رالیو د اسلام غټې غټې خبرې ما ورته رالو او ما ورته دې نه خبرې زما ګورې وروڼه یې ښه زما د هېچا سره ذاتیات نشته زما وروڼه یې خو زما نه غلطي کېږي ما ته به هم په میډیا آواز کوئ ځکه چې زما ویډیوګانې چې رواني دا خبره په میډیا باندې روانه ده او دا د میډیا کتونکي یو قسم لا زما وروڼه یې ګورئ ښه او شاید چې ستاسو نه غلطي کېږي پته درته نه نو ځان پوه کوئ د الله بدنګانو دا سنت د چا دي تاسو راته ووایئ. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي هر کله چې مقبرې ته ورځئ نو دا عمل کوئ. نو تاسو یاره په دې پسې هم خندا واخیسته او دا ځای خو د عبرت دی. الله اکبر کبیره. حدیث مبارکو کې راځي مقبرو ته ګورئ د عبرت دپاره ځئ عبرت ته اخلئ. دا هغه خلک ته په یو قبر لیکلي وو که نه وایي داسې زه ومه لکه ته چې څنګه یې او داسې به تشې لکه زه چې څنګه یم. د الله بندګانو دا خو د عبرت مقام دی. تاسو ولې د خلکو دا توجه د دې نه بل سایډ ته اړوئ؟ ولې تاسو مقبرې دا خندا او د هغه رنګ او د روغن هغه سبب سازوئ؟ دا خو زما نبي فرمایلي د جړا ځای دی. دلته خو چې به عثمان رضی الله تعالی عنه رالی نو ګیره به لمده شوه او لاندې به ترې اوبه روانې شوې. دلته خو به چې عثمان صاحب رالی چې وی به چا ته تپوس وکړو د نورو خبرو په کتو تاسو جاړئ نه خو چې کله قبر تاسو وینئ او تاسو جناب مقبرې ته راشئ نو د سترګو نه میوتار سازي او دا ګیره لمده شي ولاندې اوښکېږي. دا وجه څه ده؟ تا ته وایي څه پته ده؟ زما محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلي ای خلکو قبر دا د آخرت د منزلونو د ټولو نه لومبی منزل دی. چا چې دې کې کامیابي مونته او څوک چې په دې منزل کې کامیاب شو وروسته ټول منزلونه به ورته آسان شي او څوک چې په دې منزل کې ناکامه شو وروسته ټول منزلونه به په ناکامۍ کې تیری. او زما نبي فرمایي ای وایي قبر ګورې دا نن چې ما ورته د مذاق خبره سازه کړې ده که نه وایي قبر ګورې د خاورې ډولۍ مه ګڼئ. دا د خاورو یو ټولګی نه دی. دا دننه یو بیله دنیا ده. ګورئ دا دننه ډیره عجیبه دنیا ده او حدیث مبارکو کې راځي 2 شپې مه یاروئ. دا ډیرې سختې شپې دي. نه به د دې نه مخکې راغلي او نه به چرته راشي. یو هغه شپه چې په سبا له قیامت یو په نن نه شپئ. بله هغه شپه چې ستاسو په لحد کې لا اولنۍ شپه راشي. نو دا خو د عبرت مقام دی. دلته خو به چې ډېر ښه خلک راله نو په رپېدو به شو. دا خو زما لا اولنۍ پړوی ده. دلته خو چې ما کیدي او ما خښ کی او د خلکو د خپو کشار ختم شوی نی او زه بیا اوښ کې راغلم. دلته خو زما د دنیا آخري اختتام په دې ځای باندې کېږي. دا خو د عبرت ځای دی جي. دا خو د عبرت مقام دی. دا خو چې د نبی علیه الصلاة والسلام یوه لور وه او هغه چې کله خاورو ته ورکوزوله نو یو صحابي ورته آواز وکړو ای خاورې مبارک تشه نن د قبر لا نن د غیږ لا د جنت د ښځو سرداره در روانه ده. قبر ورته ګویا شو زه د حسب نسب ځای نه یمه زه د تعلقونو ځای نه یمه زه دا نه یمه چې دا د نبي لور راله زه د دې ځای نه یم چې دا د لوی بزرګ زوی رالی زه د عمل صندوق یم چې څنګه د عمل راوړو هغه شان معامله به د سره کومه. نو جناب قبر دا ډېر عجیبه منظر دی جي. ما ورته ټول به پکې ډډې لګو. ښه دغه ځای کې بیا خان او نواب ټول یو شي. بیا دا تورې خاورې چې په ما ورته راواړئ که نه نو دا ډېر د عبرت مقام دی. په دغه ځای چې زه ورځم زه به د ځان سره یو عبرت چتومه چې دا کم خلکو دا خو زما سره پاتې شوی خلک دی په دنیا کې. دا خو زما په کوڅو لارو کې پاتې شوي خلک دي. دې خلکو خو په دې دنیا کې جرګې کړي په دې دنیا کې مرکې کړي او په دې دنیا کې ګرځېدلي دي او په دې کورونو په دې دنیا کې ډیلینګ کړی دی او روب او دبدبې سره په دې ځمکه باندې ګرځي. نن وګوره خاورې ځای دی
نن وګوره خېټې به پړسېدلي دننه ایو عجیبه وحشت په پکې دننه پروتي نو دا خو د یارې ځای دی جی دا خو ماته د عبرت د حاصلولو ځای دی دا خو د جړا ځای دی دلته چې به صحابه راله نو ډېر عجیبه کیفیت پیښ شو ډېر عجیبه حالات پیښ شو او دا خو جی نبی علیہ السلام ورځې روان دی او دو قبرونو ته عذاب کېدو نبی اسلام فرمایي د سا عذاب کېږي یو ته د چغل خورۍ په وجه باندې او بل ته د امتیازو د نه کولو په وجه باندې او زما نبي دا فرمایلی دي وایي عائشہ صاحبه فرمایي وای نبی علیہ السلام به د هر مانځه نه پس د عذاب قبر نه پناه غوښتله او زما نبي دا هم فرمایلی وای کو چېرې ما سره ویره نه وي چې تاسو به د یارې د وجې نه خپل مړي ښخول پرېږدئ ګینې ما به دعا کړې وی چې الله الله اکبر کبیره دی خلکو چې د قبر عذاب وخې نو جناب موتا ټول به دغه ځای کې پرېوځو دا ځای د خنداګانو د مسخرو نښه مه سازوئ دا ځای خو د عبرت ځای دی مهرباني وکړئ دا څیزونه مخې ته مه راولئ قسم دی ایمان به زما ستا ګورې ختم شي په دې خبرو اترو باندې ډېرې داسې خبرې اترې ما تا ته پته نه لګي او دا خو بس دا خو ویډیو چې مال رالی یقیني بس ډېر حیران چې خدای پاکه الله دې موږ بس پوه کړي نو زموږ هغه وروڼه چې دا حساب کتاب کوي مهرباني وکړئ توبه وباسئ جي ګوره د ایمان د تلو خطر هم دا زه نه ویم ښه دا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم زندګي راولټوه د عبرت ځایونه دي دا قرآن کې الله جل شانه ساجبه خبرې کړي د قبر باره کې نو جناب دا خبره ترې موږ دا مخې ته نه راوړو صحیح ده او څومره ملګري چې دا ویډیو ګوري مهرباني وکړئ دا ویډیو شیر کوئ زموږ د غرونه پوهېږي نه او په نادانۍ کې دا خنداګانې کوي